الله الرحمن الرحیم دا قدرمنو کتونکو موږ سره اوس مخامخ چې کوم دی نو پیر شهزاده صاحب ناست دی کوم جومات چې د ډیری د کلي وران راغلی دی ابایي کلی دی په دغه حواله باندې دوی خپل پیغام ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو اوس دا وخت زه د کوز د تحصیل دینزي اسبن ډیری کلي کې ولاړ یم چې ډېر ښایسته کلی دی. دلته کې چې کوم دی نو دا جومات دی او په دې باندې کار شروع شوی دی. د یو تقریبا ډېر پخوانی زوړ جومات او بل دا چې تنګ شوی هم و بیا د کلي خلکو دا سپړدلی دی او د نوي سر نه چې کوم دی نو بیا جوړوي. دغه مخامخ تاسو ګورئ دا د هغه زیږي نه شروع دی او بیا دغه شان ته چې راتاو شي د دغه ځای پورې دا راغلی ده پیلري پکې ولاړې دي. دغه شانتې هغه طرف ته هم بیا د میراب چې کوم سایډ دی نو دا دې ځای ته راغلی دی. په دغه ځای کې هم دا پیلرې را روانې شوي دي او راغلي دي. قدرمنو کتونکو دا جومات چې دی نو دا تر اوسه پورې چې څومره دې حد ته راورسېدو نو څه د کلي خلکو او څه چې کوم دی نو د بهر نه خلکو د دې سره مرسته کړې ده. موږ دا جومات شهید کړی دی او له موږ باندې ډېر تنګ و. مطلب دا موږ دا کلی ډېر غټ دی خو په دې باندې زموږ وس نه راځي. تقریبا 1.5 سل سریه موږ څه نسیه څه په لاس کړې راوړې او 500 بوجۍ سیمټ او کرش او دغه خو ورته ځکه نه شو ویلی چې مطلب دا دی دغه د هغې حساب زموږ سره چینس 10 ګاډي کرش راغلی او 10 ګاډي شګه راغلی ده او نور په دې باندې زموږ وس نه راځي. نو که ستاسو ته چاته دا دغه در رسي مطلب دا که له موږ سره څه د امداد څه دغه کولی شئ نو ډېره به ښه او د موږ یو قوم چې کم وس کې ده تقریبا 80 لکه روپۍ له موږ وس کې دغه موږ راټولې کړي خو نور زموږ غریبوالی دی. موږ ځان له خپل رزق نشو اخیستی نو جومات له بس دا د خدای کور دی خدای به یې جوړوي او ستاسو په مهربانۍ به جوړېږي او د مومن مسلمان ذمہ داری جوړیږي چې کله د الله کور جوړیږي نو پکار ده چې د خپلو پیسو نه یو حق حلاله حصه چې کوم دی هغه په جوماتونو کې ورکړي. دا قدرمنو کتونکو موږ سره اوس مخامخ چې کوم دی نو پیر شهزاده صاحب ناست دی کوم جومات چې د ډیری د کلي وران راغلی دی ابایي کلی دی په دغه حواله باندې دوی خپل پیغام ورکوي. جی بسم الله الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد الله بالامن یعمر مساجد الله من امن بالله. محترم و عزتمنو هر هغه څوک د ایمان خاوند دی چې هغه د الله په کورونو کې قرباني وکړي. د الله په کور کې چې څوک قرباني وکړي نو کو یو ګټه په هغې کې دي په هغې کې د مرغۍ د جالې منګې کار وکړي نو الله رب کریم په جنت کې هغه له بنګله په هغې باندې ورکوي او په هغې هغه له حساب. او دا هغه کار دی چې ابراهیم علیه السلام مبارک اسماعیل علیه السلام مبارک همیشه د جومات خدمت د خانه کعبې هم کړی دی او د الله تعالی د کورونو خدمت نبی علیه السلام کړی. د فارغ دی چې دا د الله تعالی خصوصیت چې الله تعالی کورونه آبادول دا د چا نښه د مؤمنان ده. نو الله دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو په اړه کې د خپل مؤمنیت درجه حاصلولو زموږ یو په اړه کې فکر سوچ پیدا کړي چې موږ د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام طریقې ژوندی کړو او د اسلام د دین خدمت وکړو او د الله تعالی په در کې زموږ دا خدمت قبول شي. او وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله فرمایي چې ای مؤمنان تاسو د مؤمنانو سره په نیکۍ کې تعاون وکړئ او چې څوک په نیکۍ کې تعاون وکړي تر ژونده دا صدقه جاریه ده دا تعاون او دا نیکي نه ختمېدونکې ده. انشاءالله موږ به نه یو خو موږ ته به الله په قبرونو کې دې سیله او ثوابونه رارسوي. له دې دپاره مسلمان حق دی چې مؤمن مسلمان دا جومات یوازې هم به یو کس جوړ کړي خو الله پاک په دې خوشحالېږي چې هر مسلمان په دې کې حصه وشي هر مسلمان په دې کې حصه واخلي او دا د الله رب کریم رحمت پراخه ده چې هر چا ته پکې خیر میلاو شي. له دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې څوک دعا کوي نو ټول مسلمانان به یادوي. نو موږ د ټول مسلمانانو سره التماس ځکه کوو چې هر څوک پکې زموږ ورور مسلمان د حصې خاوند شي او الله تعالی یې آخرت دنیا دواړه ښایسته کړي نو هغوی دپاره به ډېره بهتره شي. او موږ رب ته سوال کوو چې الله تعالی په دې کې زموږ امدادونه وکړي او څوک پکې زموږ سره تعاون کوي الله تعالی هغې بدلي په دواړه جهان هغوی ته ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زه په دې وخت کې دا جومات چې دې له زه راغلی یم ډیری کلي ته نو هم د دې غرض دپاره راغلی یم چې په دې جومات باندې کار شروع شوی دی او په کار دا ده چې زما دا پروګرام زما دا اواز دا څوک اوري نو د دې بنیادي غرض او مقصد هم دقه دی چې په دې جومات کې د خپل وس مطابق د وس خاوندان که هغه په بهر دنیا کې دي او که په پاکستان کې دي او که په دې علاقه کې دي هغوی د دې جومات په جوړښت کې خپل کردار چې کوم دی نو د ادا کړي او خپله حصه ثواب د دې دنیا هم
او ورسره چې کوم دی نو د هغه جان هم د خپل خاندان د مغفرت لپاره چې کوم دی نو په دې کې خپل هغه حصہ چې کوم دی نو هغه ورواچي. د مالی امداد لپاره رابطه نمبر او اکاونټ نمبر په سکرین باندې ورکړی شوی دی.